پښتنو دغه نننۍ ویډیو ستاسو دپاره ده. دغه ویډیو وګورئ، بیا در سره یو څو خبرې کوم. ګورئ مسلمانانو ورونو، زما پښتنو، زما عزتمندو قدرمندو، دا یو طرف ته د الله رب العزت کور دی، دویم طرف ته دا خلک چې دي په سرونو باندې پټکي دي، دریم طرف ته دا پښتانه دي، او څلورم که موږ تاسو وګورو دې کې سپین ږیري هم دي، او بیا د دې دغې کار ته وګوره، د دې د کردار ته وګوره. پښتانه خو داسې نه دي. پښتانه خو د مسجد دپاره خپلې وینې ورکوي، خپل سرونه قربانوي. دا خو شعائر الله دي، دا خو د الله کور دی. د الله په کور کې داسې عمل کول، داسې کار کول. پښتانه خو همیشه د دین اسلام دپاره، د شعائر الله دپاره، د مساجدو دپاره، د قرآن دپاره، د ناموس رسالت دپاره، د صحابه کرامو دپاره، دې دپاره خو پښتنو همیشه خپل ځانونه قربان کړي دي، خپل سرونه قربان کړي دي. نو بیا داسې عمل، داسې کار، زما یقین دا نه راځي چې دا پښتانه دي او دا مسلمانان دي. نور کله به خلکو کول اخو پښتانه نه وو، مونږ پښتنو به په هغې پسې خبرې کولې، افسوس به هم کولو، او د پښتنو مثالونه به م ورکول چې راشئ پښتانه وګورئ چې دوی د شعائر الله، دوی د دین اسلام، دوی د مساجدو مراکزو څومره قدر کوي. او نن تاسو دې حد ته ورسېدلی خپله راپاسئ او په مسجد کې داسې عمل کوئ. بیا که چېرته ماشومان داسې کار وکړي، خو زه وایي ماشومان دي، نه پوهېږي، ناپوهه دي. تاسو خو سپین ږیري یئ، په سرونو باندې پټکي دي، مشران یئ. تاسو نه به زمونږ راتلونکی نسل څه زده کړه کوي، تاسو څه پیغام پرېږدئ، تاسو دنیا ته څه میسیج ورکوئ په دغه حرکت باندې، په دغه عمل باندې. ما په دې اړه باندې څه خبرې کول نه غوښتل، خو ډېر مجبور شوم، او ډېرو ملګرو ما ته دغه کلیپ راولېږلو. اکثر دا ملګري دي، الله رب العزت موږ ته دا پلیټفارم راکړی دی، دغه توفیق یې راکړی دی، دغه یو لارې راکړې ده. نو اکثر چې داسې حرکات او داسې دغه وشي، نو دا ملګري ما ته بیا بار بار په میسنجر او په وټساپ باندې رالیږي او راته وایي چې قاري صاحب په دې باندې به خامخا خبره کوې. نو زه ډېر مجبوره شم د دغې ملګرو نه. ما چې دا وکتل نو زړه مې ډېر انتهایي درد وکړو. ما ته شرم راځي چې زما پښتانه دې حد ته ورسېدل. ما خو همیشه د پښتنو مثال ورکولو چې الحمدلله پښتانه دی همیشه د دین اسلام دپاره قربانۍ او ورکړي دي او ورکوي یې. خو زه به نن سوی یم دې خلکو ته چې پښتنو تاسو دې حد ته ورسېدلی، تاسو کمې خبرې داسې مجبور کړئ چې تاسو په جومات کې راولګېدلی او د پهلوانۍ او دغه قصې م شروع کړې او دغه نازیبه حرکات تاسو په مسجد کې وکړل. دا خو د الله کور دی، دا خو هغه ځای دی چې کله مسلمان ډېر مایوسه شي، د دنیا ټولې لارې په ده باندې رابندې شي، راتنګې شي، او لاړ شي دغه ځای کې الله ته سجده وکړي، الله ورته ټولې بندې لارې کولاو کړي. دغه ځای خو د بندګۍ ځای دی، د مسلمانانو د عبادت ځای دی. زه به تاسو څه د مسجد فضایل بیان کړم، تاسو ښه پوهېږئ په دې خبرو باندې، خو نه پوهېږم چې تاسو کمې خبرې مجبوره کړئ او تاسو د شعائر الله او د الله د کور دومره غټه بېعزتي او دومره غټه بېادبي وکړله. ګوره نن که مونږ تاسو دغه مساجد کولاو دي او ډېر په ازاده باندې پکې عبادت کوو، الله ته پکې سجدې لګو، وګوره دا الله په مونږ باندې بندولی هم شي. کال دو تاسو کتلي وو د کرونا غونته کې په نامعلومه وایرس باندې الله رب العزت مونږ د دې مسجدونو نه لرې کړي وو. د سجدې اجازت مونږ ته د الله په کور کې نه و. د دې مساجدو مراکزو قدر وکړئ، لاړ شئ د هغې خلکو نه پوښتنه وکړئ چې هغه په اروپا کې او په دې بهر ملکونو امریکا کې ژوند تېروي، هغې نه تاسو پوښتنه وکړئ چې د مسجد قدر څه شی دی، د مسجد ادب څه شی دی، مسجد څه ته وایي. لاړ شئ د هغې نه پوښتنه وکړئ. قدر زرګر زرګر شناست، قدر جوهر جوهري. مونږ ته الله موقع راکړې ده، مونږ باندې الله د انعام خصوصي انعام کړی دی چې مونږ ته مساجد کولاو کړي دي، په کولا او په ازاده طریقه باندې مونږ دلته د الله عبادت کوو. نو د هغې صله مونږ الله ته داسې ورکوو چې مونږ په مسجد کې رالګېږو او پهلوانیانې به کوو، غوبلې به پکې کوو.
د یو بزرګ ما قول کتلو چې د مسجد دا ځمکه چې ده دا ژوندی ده په دې باندې به په یو بزرګ قول ما کتلو او هغه فرمایي چې د مسجد د دې ځمکې به دومره احترام کې څنګه چې انسان د ژوندي د بل انسان ژوندي انسان احترام کوي د مسجد دا ځمکه چې دا ژوندی ده او په دې باندې به قدمونه ډیر په احتیاط سره ږدي په مسجد کې د منډې وهلو اجازه هم نشته دی په اوچت او په تیز انداز کې د قدم اغستو اجازه هم نشته دی بیا به تا ته د پهلوانۍ کولو اجازه څنګه ملاویږي بیا به ته په مسجد کې پهلواني څنګه کې ډېر په افسوس سره زه نن دغه خبرې کوم الله رب العزت دې دغې خلکو ته پوهه او سمج نصیب کړي او الله رب العزت دې آینده د داسې حرکاتو نه پښتانه او بالعموم بالخصوص ټول مسلمانان دې الله رب العزت محفوظ وساتي ډېر د زړه د درد نه سره دغه پیغام شریک کوم کوشش وکړئ دغې خلکو ته یې ور ورسوئ کومو خلکو چې د مسجد دغه عظیمه بېادبي کړې ده د الله نه معافي وغواړئ ګینې الله به هم ذلیله کړي رسوا به هم کړي شرمنده به هم کړي دا یاد وساتئ الله رب العزت ګورئ د خپل کور حفاظت دا ګورئ یوازې د انسانانو ته الله نه دی حواله کړی کله چې الله د خپل کور حفاظت کوي بیا ګورئ بیا په مرغانو باندې هم کوي ابرهه راغو په بیت الله شریف باندې حمله کوله نعوذ بالله بیت الله شریف یې شهیدولو ورانولو یې په هغه ټیم کې ډېر قومونه د انسانانو چې دی دا په ځمکه باندې آباد وو خو الله چې د خپل کور حفاظت کولو په ابابیل مرغانو باندې وکړو او د ابرهه لښکر او پوج یې نیست او نابود کړو مسلمانانو د دغې شعائر الله د الله د کورونو قدر وکړئ که نه نو الله رب العزت به ګوره ذلیل او رسوا کړي نورې خبرې کول نه غواړم او امید ده انشاءالله چې زما په دې خبرو باندې به تاسو پوه شوي یئ او په دې باندې به عمل هم کوو السلام علیکم